عزیزانو خدای گواه ده په دې خبره چې د اجتماع ته ز په یو نیت راځم او هغه نیت دا ده چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړاو چا څوړاو چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه چا ورته وی چې بډای ته څه کوي ودا سیمه اوریدلی چې یو ډېر خسته غلام خرسيږي او داغه خرید لازم وی چې دا الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ما شوړه غوندې دراسه وی په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکړي خو دې ډله کې دې د پاره روان هم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سپ غضب په دې ملک اختایو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چې شپه او ورځم سم مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت کو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه خو سډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې هم ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ به په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کی چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوځي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے وہ معاملہ د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا مانا چې یوانی کی دی کړي یو په لس یو په وسوا یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معاملہ د کرم وینو علا به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بزو او که معاملہ د عدل شروع شوا نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو دا غې نه شپږ میاشتې نه جوړي شپږ میاشتې
نو د شپږ میاشتو په مهنت با ته جنت غواړي؟ ته خو شپږ میاشتې نوکري وکا حلاله، کتا په د شپږو کټو کوټه جوړ کړم په دې مخ می توکا. اسه خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې بنگلا اغسته شي. سټوغه کې راغې په پاکستان ټوغه کې پر ورستيريږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی. د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي، د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي، دا خونن یہ تماشا دا سبا ندا. لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگیلا خزان نشتا، اگیلا زوال نشتا. واحد نظام دا اولیاء دا بزرگان. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آبادا، دانا نکا په دنیا باندې غرض. په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، کڅوک نکا په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي. زما عزیزانو، قرآن کریم په ذریعہ د وحی راغله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په درې قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی درې قسمه. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډیر زر القاء کې دل سړی تا، دا د وحی لغوي معنی. بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو، خبره بیا وګدیږي. وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسې دی، ورته صاحب خبر واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو. د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو یې نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نه غلمانان پکار دی. یو ټکی غواړم، کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا، او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو. وې څه خبره؟ وې په خدای مینم، که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان. اوس امام فخر الدین رازی کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزانو خا. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو، القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی.
امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی. هغه ورته لیکلی راک منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خود تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړی ته بې وعدې شو. ټوله شپه په جړا تېره که د سهار کې ولا خوب ورغی سګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او واده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کیږي. تاسو خیال راغی عزیزانو. مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندوستان زمکه به داسې خلق پیدا کوي. حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده آسان. سورځ پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیری به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راغی اسه به ما زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده داسې ځنې بزرگان په کرا پاشي وي دا تصوف چې ده دا چې ده حجت نه ده پلان ده چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یی تاسو د پتا سو پويګم. خو زیاد لري چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم ز نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسول دی او دعا مې ته اغسته ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام گناہونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا نو دا ګوته داسې په توکانو لمده کړو زما د خلک یو والا ما ته الزا په دې خلې نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوي او تا ته به څوک څه نشي ویل. نو دعاګانې مې دار چاغستی ازکه وی بادشاہي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کې مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی. نو زه خپل فقیر یم دا لګي ډېرې ګډي وډي چې وایم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش ما جوړېږي اسلام فروش ما جوړېږي د حلال او د حرام تمیز وکړي. یو شی ستا مذهب حرام غني هغه ته لاس منیسا هغه ته نږدې مو ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته 3 تبلیغ اسلام ویلي دي 3 تبلیغ. من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان.
بيدینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسي ونیسا پلاسي نشینی وې په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې په زړه کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو ز تاسو ته ایمانی ویم ز خار کې اوسېګم او خار چې ده هغه توبه مې دي مرتبان دے ارگن بلا پکی خانان پکی دی نوابان پکی دی زن د چا جنازے کوم داغه سړی جنازے لازم چې پوي شم چې دا پاکو نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانے الګا پلانې مړ دے پلانی خان مړ دے ها زید څه او زیاد په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا نو چې پلانی خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دین او کافر چرته ولاړ دی ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم زیاده درک شخ خپل کار کا مړی لا به ناراضه مرزا وادلا به ناراضه مرزا مړی ژوندې خو دې ته وای نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته وای چې مړی ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړی بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې هغه ورځ یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک مت ور بچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه الکه څه کوي دا څه کوي تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویل دي چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی عرش پود کیږي او پخپل اولولي زما په خبره پوهیږي پخپل اولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پریږي په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نګول نش چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبريونه منلا په خپل ذات مې دي قسم وی کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې بن دما اویا کر پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته ور واچو د یو په قبر ولاړم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې ده دا ډکوسلی دی قران ناول دی د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټول وای چې دا ډېر خسړیو ز پیرا پاسې د مال خبره واوري
خاخ شو ویلیو مالو سی قبر پرانی زی کده پا سلور بولی نو مانا دا گیرا کلک لات پہ ولاری یو دیلان دی پا سلور بول دی خرطمو آئے چی دا طول خسڑے با اغا چاہتا وے چی چا دا خسڑی توب کارو نکی پا جون دے اللہ 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 دا توفیق چی چالا خدای ور کری ایو بزرگ خدای توے یا اللہ زمانو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رزی منوی چی زمان بندہ سے دائما نو آواز ورطاو شو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے پخپل ذات قسم کا زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ورکڑے او سغم مردار شنو سیبا منگا ویل چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ورطاو کے تاسو اشنغر کے دعا ورطاو کے چی خدا پاکی بیخ بنیادو باسی منگ سکار دے منگ رو رہا ما تا سوگراشی ہوئی دوارا تکویم لار لنڈاوا لار لنڈاوا منگ زان باندے لا پوئی نہیں ہو چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لنڈاوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات خدا اول ماو بخی چی تاو بخی نو اہلیت دا دعا خودر کی پیداشی نو علب بل تستا پاک کے دعا قبلی گی کہا چی تخپلا نہیں بخلے شوہ نو تب بل سو بخ خفترا خفت کہے کنت بیدار نظم عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئی خلق پجون زما دے یاد زما ستر گلی دلی مانا دا قبر تپو سکو کی دا قبر معاملے ما پستر گلی دلی ما تا خوب آسے خوب گورے ما پستر گولی دلی پستر کو درے سوا کالا پس یو بزرگ پا قبر کی مالی دلے درے سوا کالا پس قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندی ور کشما دا شویکڑے خامتا کپانے دے او دمرا زلفی دی او سپینا گیرے دا سپین دیر او تور کم اگل کارانو تمیوے زما دا لاس اخپد آسی اونی سیز لاس وروڑما ما تا انکو کی ہوئی چکے دے پکڑ نہ لوے ویدہ مڑے دی اونی نیسی مال کنی وہ میں دیکھوا میرا ڈچوا ہے لاس میں ورننے اس پدے مخ میں والا لاس والو زمون مخ سشید پدے گیرے میں والا لاس والو تابیل ریخم دی پدے ویختو میں والا لاس والو تابیل ریخم دی کپن باندې میں ورتلا سوالو شوی کڑی خامتا تابویل اس چا دا دوبی نراوڑی دا او درے سواو پینزل لس کالے اوشو چی مر دے او دا ما چلی دلے دا دی ویشت کالے اوشو دا مالی دلی امر خلق زیارت کا پس لمرگا چی بازار وی پا مزار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلو نا بدی ہیر شی کدی اولی دو گلزار دا درویشان پارچا چی دا غضب لندہ کی خاخا خطا ندرو می گزار دا درویشا
ورشه الپورې په سواد کې تپوسو کوي پالپورای کې د الپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهله سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت و تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما دا سیم لیدلی دي اتله سورج پس یو مړی راوېستو مال مکه وای ګوره ویل نه چې راوېستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوېستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دابه کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېخو او تارونه بار راوسته چې بار تارونه راوسته هډ فونه غوګونو ته ولګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې انا د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لګولیو داغي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګریزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملې د قال دا او یو معاملې د حال دا مونږ په حال پويګو په قال لیکن په حال نه پويګو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شي اهل دل ته بنزدیکيږي نو علا به ملغل رکیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوی ملغل رکیږي نه دیکھو وګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مریدو په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه وې تا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویل ز په لاهور کالج کې پرنسپلو د مولانا مریدو خط می ورولې غلو چې ز ملاقات ته درځم وراته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه داس کې خدای باندې سوچ وکاو داس کې داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه سړی براغه جی داسې نسخره ته خای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خو دو او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبره ډېرې کو لګیا وہ چاہ گئے ہو جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وہ کہنا لس ورځې تیرې پلسم ورځ حضرت سره زه اوسګارو په خانقاه کې
वे जरा पास एकदम कि हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं। से मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ, बात नहीं करोगे, निकल जाओ। और मौलाना थानवी जो चाहते हुए निकल जाओ, अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो, निकल जाओ खानका से। दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते और खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली चिमनी से माल वाली वेल तबियत में कमजोर है की माल पासा पासा वे जी मसले तपस को माल पासा पासा दरता है तबियत ते कमजोर है बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगाओ कर माल बिया बीस दे रान शिमा मुंग संग गई गरीब रा गए जीरो जमा तक मा दास लर्जी की मोजे रजुल दी चल जोड़ करे ओ गोट संडारा मौली से रोजम आओ जिस तास रंगम खने दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मर सो दा मुर्दार से ब्याह बस जाते हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में कोई तख्ता पे है नहलाने में कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन कहीं मैयत का सिल रहा है कफन कोई जालिम है और कोई मजलूम कोई आका है और कोई महकूम ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक किस्ता दी ईमान इम्तिहान तासो ख्याल रहा सोच को देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक गर्क बादशाह उस मुंगले ची बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर दम्र दरोग जनो बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं रहता दम्र दरोग जन इस्लाम जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों अब पैतास तकरीर और असेंबली में वाली माता का जका में माता का शरीयत बिल और तप्रोतो ने मंजूर मालूमी गिदा शरीयत बिल द ईजाद हो कनो शरीयत बिल द चा ईजाद द ईजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो स्कुल मुल्क टोल स्टा प्लास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिति मंजूर है कि नहीं मंजूर मां दे खबर पोए गई खुदा खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान काजी अबू यूसुफ ता बादशाह हलक तो जामात फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बफरला पसे रोजीनी से अलाइक आमन्ना व सदकना लाड़ो आनोर काजियान वर्तवई ला खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाजिल मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के हो तरतीब दे अवल तहरीर दर कबे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का
قاضي ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي که اوس مې ورته ویل چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادول چې څه خوخه وای نه بادشاہ له د فتوا ورکا چې دملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د فتوا ورکا مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو دوا درې غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لوی اعلان جره مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای به خیر کی دا سے دایره چولې وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس ته دا نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس ته دا او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماونو تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړي دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता हुई चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता तक कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी गुंदी भी रोगना है जने बोलता हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वाग की कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है या और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है या यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते है कि 1 2 3 नोर तत्सोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु कह नहीं किसी नु कह नहीं ते कल तू जरा वत आवी ते अलवा भी जरा ना ले आवी ना बच्चे नु शौक है कल वत आवी सबाची ब्यार आ गए वर्ता वही ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्ता ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल अकड़े और जता कबूल कर वे निकाह बहुशी और बस नोर चाहते हुए गग मकावा ख्वाफ्ता की ओजल निम दासे जराजा मोंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हजाओ जन गैरा मसलक हनफी मोंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमान न परी तासो ख्याल रहा ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान कोई चे द गरीब ओ द सरमायादार अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा दा वली वेले शी वली زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس و تولا ور ترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او وګورئ د قیامت پورځه
او بګورئ د قیامت په ورځ چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي. عالم بزرگ اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاور لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چریټیټه خبره نه وکړي دا زی چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خدوي به ماته بلخ کار نشي د دې لوی وجه دا وا چې بادشاہان به هم د گریوان نه نیو او چری ورته ټیټه خبره نه وکړي. تاسو خیال راغی دا جرأت بزان کې پیدا کوي. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کاله د پاکستان کې ما سلويخ منټ هم د پاکستان حکومت نه لري منلې نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناسو سیګریټ مونږ په پسا پویم نشو بس لړې ملتام 50 لک روپۍ والے وي ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پرز بستا سو خېټي چرګان بار را غورځي. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خود د خاور تولی دیوانی او ستا په کور کې د جنریټري لګې دي په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې درا باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټري لګې دي ولې ته د کمه مور زوی ولا چې ټیکا ټیکا د کوم په کوړای دي کېدم او واخې د سپوتا وای که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې من کړ او د دوی غوخې مې پسپو نه خوړې نو زبر سړی زوی نه سپو ته به غوخې 2 کروڑه به مرداروم الا بدا 8 کروڑه د سړی ځامن کی کینی والله کې د سړی ځامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحب د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپی کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحب کله په سپی کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان کيو ظلم دي زلف پلاس کې وزي یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما کيو ظلم لاستا په بو صبرشي دانیامت بد جنت په خوان ورنکما سو نوینم ستاسترګي کا خدای کاندي عزرائیل لبتر هغه ځان ورنکما معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچال رخپل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا د شوندو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما
د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت ثوبان نو کوي. ثوبان عاشق دے د جناب محمد رسول الله، ټول ورځ جناب رسول الله ونلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولیدنو بیایم جړل ورته ثوبان اوس خو دې ولیدم د الله بندانو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کز جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څه کم چې چرته په کې تا نه وینم جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغ من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اے پیغمبر ثوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شک زما عزیزان عشق یو درد دے چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پرواز تا او نه د لوګي او نه د تندې او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دا دې چې سترګو مې تا ته کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې. ابو هريره بلال اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلار شم نو استاد پړو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاک مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را درې ورځې په روټای بند شو د امتحان د پاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټای يهودي سلو روټای ورکړي دا غسپه ورپسې غپا د یو روټای ورواچول چې هغه غوړ بل بیا غپیا بل ورواچول چې هغه غوړ بیا غپیا سلور والا روټای ورواچول بیا سپی غپل ورته کور دی وران شغه مالک دې درې سلور روټای راکړي وادي وا خوري نو اوس ولې غاته سپی ورته کور ستا وران شه چې روټای مالک در کول نو داغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټای بند شنو را لې د خدای دشمن په کوڅه کې سوال وکړو زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه په کې خو پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرناوي کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب له نه ور نکړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څویلې دي
نو چې ماخام مې ویلي سهار کار کړو چې سهار ویلي ماخام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړي د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزالال زبدوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغب پارام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغب منم نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند که خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې ده څه چل دی لاس درکې داسې مه لاس لاس درکې السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړې داسې غریب سړی لاس درکې السلام علیکم جوړې طبیعت یې ښه ده معتبر لاته جوړې تکړه یې ښه جوړې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا زه اینم ستړي شي په داسې چې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تی لري که د غلو ډیری دی که نه دی د غلو ډیری نه دی په پیسو خو څوک نه سړی کېږي په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت په دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې تیالي خپل نیکان شه هغه ورځ زموږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړای واغسته روان زرا پاسه ده مالو درګای بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي ا طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډیر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزا کړو د قادیانی لې په دې پوز یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوز په ماته کې ویل خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه دل خبره وره اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کی چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو تی روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي
یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وې زوزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه. ما په خبرو پوهیږي